الهدى وعلى من اهتدى بهديهم وأنحج منحجهم واستنى بسنتهم ونحى نحوهم من أئمة المجتهدين والمفسرين والعلماء الربانيين والمجاهدين إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبيا لكان عمر، او كما قال عليه الصلاة والسلام. تميزت منذ من سيدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ د زندگی متعلق تیر جمعہ بیان کړو اور هغه زندگی توازن ډکوا، د انکساره، د همدردۍ ډکوا، غریب نوازی د هغه په خټه کې د صفات هغه ګل شیو او د هغه سره الله جل شانه روب او دبدبم به مثال ورکړي و. مسلمانانو د لپاره انتهایی غټ خیرخوا اور غټ غمخوار او د مسلمانانو په غم باندې زپل شوی انسان او د کافرو د لپاره بنیام تلوار، یعنی بربند تور و د کافر په سر. او الله رب العزت د هغه ډیر کارم واغشته د هغه صفاتو د وجنه د سیدنا عمر رضی الله عنه دا دومره روب او دبدبه تقوا او دا دومره بند لاري او د عناصر اربعه ورته چې الله تابع کړو، دا د عقیده خپل ایمانی قوت او د اعمال کمالو 22 लाख مربع میل باندې بادشاہي وا او په 22 लाख مربع میل باندې د بادشاہي باوجود یو ظلم بیت المال ته مشک را للمشک، هغه مشکو هغه اوس په غریبانو باندې تقسیمولو. اوس دا تقسیمول دا د خلیفہ په خپل نگرانی کې پکارو چې دا صحیح طریقې سره تقسیم شي. اوس د خلیفہ په خپل نگرانی کې په خلیفہ باندې نورم ډېر ذمہواری وي. عمر رضی الله عنه ځان سره وی چې دا سې سوق به چې صحیح طریقې سره دا مشک اوتلی برابر تقسیم کی، برابر تقسیم کی چیزیں بیا په غریبانو باندې تقسیم کم، برابر دی تقسیم کی وزه بیا غریبانو لور کم. نو بیبي ورته وی چې دا کار به د سره زو کوم، برابر به د وتلم برابر به تقسیم کوم ته غریبانو لور کی. ناغه ورته وی چې نه کنه. نو بیبي ورته ولې دې کې څه خبره ده، تاسو ته اسانتیا شي. وینا ویته چې تلې پتا به بین درځي او دا د بیت المال مال دی. ویته چې تلې پتا به د مشکو بین درځي او دا د بیت المال مال دی. نو د خلیفہ خزې ته پیدا رسی، وی د خلیفہ خزې ته پته پیدا ورسی. نو دا ماته پدې کې جایز نه ښکاري، صرف د مشکو بین به پتا درځي. اغه د لاسه اونن سبا منګ الوینو چې بادشاہ د وخت وزیر اعظم صدري ار ملک چی عمومی فضا صدا څومره بد حل دی. تدید لاسه هغه نصرت خداوندی مدد زمنګ او زمنګ د مشرانو لیډرانو نه د زړونو نم هغه روپ د کافر په کرانه نو ته د ایمانی طاقت د زړونو نه اوته دي. نو هغه وجنه اطاعت د غیر ته تیار دي، هغه چې ارسو یې برداشت کول شي. خو کو دا انسان لکه ګوره تاسو ته تیر جمعه معرض کړو چې د عمر رضی الله عنه د عناصر اربعه اوبو، هوا، خورا اور دا سلور وړه دا د هغه تابع خدا ولې تابع هغه د چا تابع شوی. دا سلور وړه چې چا جوړ کړی دي، چا پیدا کړی دي، چا د سلور وانو کې طاقت خدي قوت خدي، حضرت سیدنا عمر رضی الله عنه د هغه ذات تابع شوی. نو الله رب العزت د عناصر اربعه د عمر رضی الله عنه تابع کړل. وی تو سر از حکم داور مپیچ که گردن نپیچد ز حکم تو هیچ. ته الله د احکاماتو نصر مسیټ تکوا مرست کوا، ستا د حکم نه به هیڅوک هم نه رستو کېږي. هر چا باندې به بیا ستا حکم چلی.
لکه څنګه چې سیدنا عمر رضی الله عنه الله ورکړو. باقی پاتې دا خبره چې اخره کې شهید شو د کافر د لاسه شهید شو، هغه د اغم د عمر یو تعریف دی او کارنامه ده چې الله مرګ د شهادت ورکړ. ورنه پکټ مړ کېدل دا نرتوب سره ښه نه ښایي. پکټ مړ کېدل دا نرتوب سره ښه نه ښایي. نرتوب دا دی چې په میدان کې سړی شهید شي. خرونو بل وره نو بیبي ته وای چې ته د مشک تلی نو پتا به بین درځي او دا د بیت المال شی دی نو دې د متا ته پیدا ضرورت سي او د بادشاہ خزله د خلیفہ خزله د بیت المال د مال نه پیدا غشتل دا جایز دی. نو چې دومره احتیاط نو الترب مسر هغه شان بیا عناصر اربعه ولا تابع کړل او دا سادگی او دا نه ګوره چې صرف خپل بیبي به سختی کوله. بعض سړی एकदम شیخه کې راشي بزرگ شي ځان د بزرګ وي نو زور د بچو د خزینه واسي سپوره خوره دا خوره په خپل ځان ته پام نه په ځان بیا د ټولو نه زیاته سخته تیروله. حفص رحمت الله علیه فرمای ویزه به اکثر سیدنا عمر رضی الله عنه سره ناستو مجلس کې نورانی مجلس به وړه به مته نه کېد هر وخت بناستو د تفسیر مظهری کې داغه په حاشیه کې ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. د دې آیات باندې تفسیر دی په دې تفسیر سره بیا حاشیه کې دا خبره لیکلې ده. په دې آیات ته اول یو قصه لیکلې ده حضرت حفص د خبره نه مخکې تاغه کوم دا دې آیات ته واقعا دا لیکلې ده چې جابر رضی الله عنه سره یو ځل لاس کې وغه نو عمر رضی الله عنه په आवाज کې چې جابر لاس کې دي سدي نو دی ورته په جواب کې وی ارزه یو کو چې حضرت غوخه ده. نو عمر رضی الله عنه ورته وی جابر په غوخه سکه ویجی زړه مې ورته شی ولګه مې راواغشتا وی ښا وستا چې ستم زړه کېږي بسته به رااله چې څه زړه کې راځي بسته به کې یعنی مطلب جائز کارم د زړه د اتباع د زړه د خوخه باندې ار جائز کارم نه دی کول پکار د سره نفس مستیږي. نو عمر رضی الله عنه ته په جواب کې دا آیات وی اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. آیت د دنیا ټول مزیب په دنیا کې واخلي او آخرت کې بیا ته ویل شي چې زغه خو تا غشتري کړی دي. دغه آیات ورته وی بیا دې قصه پسې لاندې دا قصه لیکل ده چې حفص رحمت الله علیه فرمایي چې زه به هر وخت د سیدنا عمر رضی الله عنه په مجلس کې په خدمت کې به حاضرم. نورانی مجلس بو د سړی زړه او روح به کې خوشاله زما به زړه نه کېد خو چې د روټه ټیم بشو نو زه به داسې غلی شان را پاسې د مکور ته بلاړ. نو عمر رضی الله عنه دا محسوسه کړه چې دې جوړ د شرم کور ته ځي ما سره روټه ته ناشته کې جوړ شرمېږي او د شرم کور ته ځي لکه څنګه چې یو سړی هر وخت ناشته د روټه ټیم کې لاړ شي چې اسنه دا کس دونه وای چې دې ما سره د هر وخت چې ناشتي د خوراک د پاره ناشت. نو د عمر رضی الله عنه زړه کې دغه خبر رااله. حضرت حفص رضی الله عنه رحمت الله علیه ته وی اے حفصه چې ما سره 24 غنټه ناشتي خو روټه ټیم کې ولې پاسې روټه را سره خوري او ځای کنه زستا پروټه پناسته خوشحالي غم بد په نه غنم. عمر رضی الله عنه ورته وی دیو ته په جواب کې څه وی حضرت پدی وجه نظما چې تب خپشي یا چې تب بد وګڼي صرف پدی وجه زم داته چې سخري د زما د مرې نه لاندې زینا او چې روټه به په بو کې خوش تکړه و 22 लाख مربع میل باندې بادشاہي وا خدا سے خوراک به او چې روټه به بو کې خوش تکړه و خوړه به وته حضرت داته چې سخري د زما تیریږي نه ویزګه پاسم ویلاړ سم کور کې خوراک کوم بیا راځم تعالی داسې ژوندۍ تیروله. نو دا غیب یا الله طاقت هم ښکارا که حالانکه یو ځکه حدیث کې دی عمر بن خپل صحابه ته دا موه چې مال د مسته د جون تیرول چل ناراضي کم د مسته او د مزو چرچو په جون چې ز پیغام تاسو غاړه د خیالم نزي خو ما خپل ځان را کنټرول کړی دا ګوره موته تم وي دا نه چې سادهګانونه پیدا وي ته چې د چاڼ نه چړور وزم چې د نری لوپټې نه وړ چاڼ کې مې د بیزنم نری چاڼي او دا غي نه بیا روټه پخه کې او دا چيلي پتون هغه ځان له په اور باندې د خپل په مړ اور باندې سور کې دا ټوله قصه ورته کی او وینرو د نرو اوس کو نبیز جوړ کې پېښ دا قصه د قطاری په دې ز پیغام خزان خپل نفس په خپل رقابو کړی دی. نو هغه الله جل شانه بیا دغه د لاس نه هغه کرامات ښکارا کړل چې ډېر کم خلکو د لاس نه ښکارا شو
تر دې چې نبی رسول الله او فرمایل کو زمانه پس چرته نبی وي هغه عمر وي. نو دې کې غټه اشاره صرف دې ته نه ده چې عمر د ابوبکر نه درجه کې اوچت شو، نه، یو خو پکې نقطه دا ده چې د کې صلاحیت د امت د سمولو ډیر زیات دی. دویم نقطه پکې دا ده چې اشاره دې ته کوي چې زمانه پس نبی نشتا، ختم نبوت عقیده کلک ساته هغه خبره اورول غواړي. خرونو بیت المقدس د عمر رضی الله عنه د برکت فتح شوی دی. ما تیر جمعه تاسو عرض کړو چې بیت الله کې د مون ثواب هم د عمر کاته کې دی او بیت المقدس کې د عبادت ثواب هم د عمر رضی الله عنه کاته کې دی. هغه دا و چې دا بیت المقدس د عمر رضی الله عنه د لاس فتح شو. غالبا ابو عبیده رضی الله عنه د فوج مشهور عمر رضی الله عنه امیر جوړ کړو، بیت المقدس باندې حمله وکړه. يهودو ځان سره د میاشتو سٹاک دنک قیله کې ځان گیر ک، یو میاش صحابه ورته بار په انتظارو، هغه سره دنه د خوراک څخه سامانو هیڅ صورت نه جوړېده. اخر د يهودو علماو سوال جواب راولېګو مسلمانانو ته چې تاسو امیر سره مونږ ملاوېدل غواړو. ابو عبیده ډېره ښه ده، د يهودو علما رالل او ابو عبیده سره کېناستل. ابو عبیده رضی الله عنه ورته وایي څه خبره ده؟ ورته ویرونو کو ځان ډېر هم زړو چوي بیت المقدس تاسو نشئ پته کولی، زمونږ په کتابونو کې لیکلي دي چې یو هستی به راځي نوم به عمري د الف نه یې پورې د هغه ټولې نشانې لیکلي دي چې صرف هغه به حمله کوي او هغه به فتح کولی شي، د هغې نه علاوه بیت المقدس څوک هم نشي فتح کولی. نو ابو عبیده ورته بیا خو کار وشو که نه، زمونږ خلیفه عمر دی که نه؟ ورته نه، په داسې چرته کېږي مونږ ته چې را مخامخ شي مونږ خپل کتاب سره د عمر یو نشاني وګورو، الله به بیت المقدس تاسو فتح کوي، الله به بیت المقدس تاسو کېږي. ابو عبیده رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه پس سوال جواب ولېګو. عمر رضی الله عنه خپل خادم سره را روان شو. خادم ته سوې ګوره دومره احتیاط، ریاست مدینه دی ته وي خمنګ صرف ټپاو نوم اورېدلې دي، ګوره دومره احتیاط. غلام ته وای چې 2 سورلې موږ د بیت المال د اجتماعي د مسلمانانو د مال نه الو نو دا زیاتې دي، یو کار وکړو 22 लाख مربع میل باندې بادشاہي ده او انصاف ته ګوره 2 سورلې به 2 خان به موږ د مسلمانانو بوزو خپل وسره اونه نو یو بروان کو پنی ملار به ته سورې پنی ملار به زو سورې نو د مسلمانانو یو اوخ به ستړی کېدو نه بچ. عجیبه هغه مته وي سیدا امیر المؤمنین بپا جلب نو یلو واګه بن او غلام بصور دی بسر روان سو میله توی کړو چې دومره میله بزیم دومره میله ته اتفاقا چې بیت المقدس را نږدې شو د عمر رضی الله عنه درا کوزیدو نمبر شو د غلام د خطو نمبر شو. عمر رضی الله عنه د اوخ واګه نو یلې دی او جلب نو یلې دی او غلام په سور دی او امیر المؤمنین روان دی مخکې یو نه خدا وا هغه رښتیا شو. خیر بیا د صحابه را چاپیره شو ورته وی ګوره کم صحابه چې جهاد لتلی ولته په مخه باندې تبوس د يهودو علماء سره ملاويږي هغه دنیاوي اعتبار سره ډیرو چتی مونږ ورته ویل دي چې زمونږ امیر دی داسې دي ستا کپړو کې ټول په وندونه دي پټکی مبارک تشلیدل دي اوخه دي انتهایی کمزور ده د لارې سفر والده غونډه زپل شوی ده خوونته اسبد الله درکو خوونته جوړه بدر الله درکو هغه به واچه او پاس بسور شي ور بش ملاقات بو کې چې کم از کم شان خو چې د مسلمانانو امیر دی سلام مسلمانان شرمه. عمر رضی الله عنه دا غي خبرو کې راغی وسره اومنله جوړه واچولا اوخه اخوا کړه اسه ول راغختو چې دا اس پر کعب باندې خپکی خدا چغه کړي هلاک عمر هلاک شو एकदम واپس روان کړ. صحابه دې څه چلو شو زما زمیرم نه برداشت کوي ما ته درب ناړخ نم داس الهام وشو چې عمر دا شیخ خو خنه دی تعالی خو الله عزت په جامو نه دی درکړي تعالی خو الله عزت په اس نه دی درکړي په سورلې خو ته الله نه اوچت کړي ته خو په دین اوچت کړي روک دا شینا اق خپل زړه جوړه راغخته او مق خپل زړه سورلې راغخته او اق دومره پوری روایت کې لیکل دي چې پټکی مبارک کیم شلې دي اوسه غیر او پسره مسلمانان وای چې عمر رضی الله عنه له بدبار نه گورنران را له ملاقات وکاو وی موږ بل کې ملامت و چې وی بچی دا د خپل امیر دومره خیال نه ساتي وی دا سه جامو کې
په داسې جامو کې به حضرت حفصه او عائشه رضی الله عنها ورته مسلمانانو یو ځل پې کړې چې ستاسو خبره پې خلګي. عائشه ته وی چې ته د نبی رسول الله بیبي د مؤمنانو مورې ستا خبره خو د سره نه غورځي. حفصه ته وی چې ستام نه غورځي ته لوره مې او بیا د نبی رسول الله زوجي ام المؤمنین تاسو دوه ورته لګ درخواست وکړي چې حضرت څه گزاره کوه کنه دا تا خو ځان نبی خي ملنګ جوړ کړي. هغه ورته خبره وکړه ورته وی تاسو نه د نبی رسول الله زندگی ایره شو هغه وخت درنه ایر شو چې په یو بوزي باندې گزاره کوله. نبی رسول الله سره به د شپې دغه یو دروازې بم دغه یو هغه وخت درنه ایر شو چې د نبی رسول الله بستر ته برغه چولې و. ساره وی چې دا دی ولی برغه چولې و ما ته ساره پاسېدو کې مشکله و ما ته بیا بستر څنګه لچا تا نه هغه وخت ایر شو چې نبی رسول الله برا پاسې د بوزي نخې به جسم مبارک باندې پرته وي توس مال درغب راکې او کاش ما ته دا پته وي کاش چې ما ته دا پته وي چې تاسو ما ته چا مسؤلیت تاسو بنن دغه حشر لیدي وي خو ما ته هغه کسان معلوم شي چې چا تاسو مسؤلیت تاسو به دغه حشر او سزا نه لیدي وي چې دې سره ما سکولې ما دنیا ته راخکې تاسو د نبی رسول الله په صحبت کې پاتې شوی دغه تاسو ته دا به چې ما دنیا ته راخکې دغه خبرې وکړي. خیر امقه زړه جامه حق زړه سورلی واغشتا اور مخامخ شو. یهود علما خپل کتابونه کولو کړل کتابم ګوري عمر رضی الله عنه تم ګوري 100% چې ټول نخې اومن ته دویم خبره ونکړه چا بیان راوغشت یقینا چې دا د فتح ته مستحق اوس کوم ځل لړو چستانه موږ نشو خلاصې دي اون استاد مقابلی بغیر جنگ چا بیان عمر رضی الله عنه ته حواله کړ بغیر جنگ چابیان عمر رضی الله عنه ته حواله کړي. خورون هر کس دا وای زم دی عمر جوړ شم زما زندگی د صحابو زندگی پشان شي خو عمل او سخت پزان یوم نه تیر هغه اتباع نه کوي نتیجه غواړي او هغه نتیجه چې کوم کوشش شوی دی هغه کوشش ته نه راکوزي. او دا واقعات خو بیانې کې دی لا چې سبا سو ریاست مدینه جوړول غواړي چې د ریاست مدینه خاکه ورته مخه ته پردی چې هغه داسې و سبا سو په دین باندې چلیدل غواړي دا غواړي چې زما د عناصر اربعه تابع شي هغه داسې الله خو دې څومره تبلیغي جماعتونو ته الله څومره زینه مسخر کړی دي په خپل سترګو مرګورو لیدل دي. خیر زما غرض دي چې د عمر رضی الله عنه دا واقعا بیانولو چې دا غینه موږ ته کوم سبق د عمر رضی الله عنه بارکی حضرت ابوبکر صدیق د خپل جن اخیری لمحاتو کې صحابه را وختل با چې ځان نه پس خلیفہ جوړوم اسنه زمانه پس تاسو یو وې دي شي بل وې دي شي چې دا مسله اسانه شي. حضرت عثمان رضی الله عنه را وغوښتو عثمان رضی الله عنه ته وی عثمانه زما زړه کې راځي چې زه د ځان نه پس عمر خلیفہ کم ته زما د ری بارکه سوي یا ز په سمم عثمان رضی الله عنه ته حضرت تاسو ډیر خپېږي مطلب دا چې دا رای دی بالکل ټیک تا او ورته نه کنه ته ما ته سم صفا اظهار وکستاره صدا. عثمان رضی الله عنه ته په جواب کې وای په مقدس مکه د عمر نه افضل کس نینم په مقدس مکه د عمر نه افضل کس نینم اسخه نبی له سلام نه وی چې زمانه پس نبی وی ابو عمر. بیا ورته وی د مسلمانانو په کارونو کې د عمر نه غمخوار او دردمند او چست او تابعدار نینم د کافرانو په مقابله کې د عمر نه سخت انسان نه نه او در صحابه صفت قرآن کې اشداء علی الكفار الرحماء بینهم چې په کافر په مقابله کې بس سختی د کافر د شکل نه د کافر د لباس نه د کافر د وختنه بد نفرتي دا مسلمان نه قد او در صحابه صفت رحماء بینهم خپل منځ کې به انتهایی خواږه شیر او شکر وي یو بل باندې بس سر قرباني کوي لکه څنګه چې عمر رضی الله عنه کړی دي او څنګه چې حذیفه رضی الله عنه کسه کې راځي وی چې ترزوی مې وفات شي او زخمیانو کې پروت چې مو به وړي خو دا بل کس هغه چې ما پرېدا لدل ورکه دي ته کېده د مرګ وخت کې اخیری سلګو کې داسې ایثار صحابه قائم کو هغه صفت په عمر رضی الله عنه کې کامل او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي واشهدهم فی امر الله عمر دا الله د دین په معاملې کې د ټول نه زیات سخت هغه عمر دی چې د الله امر غورځیدو د ټول نه زیات درد به عمر دی د ټول نه زیات سختی به عمر رضی الله عنه چې د الله حکم مات نشي د الله جل شانه حکم مات نشي نور کو دنیا په بل اوړي وو دی خو چې د الله حکم مات نشي بس
دا فیصله د عمر وا. عبدالرحمن ابن عوف راوغخته. عبدالرحمن ابن عوف ورته وی ابو بکر رضی الله عنه ورته وی چې زما خو رای ده چې عمر منتخب کم. عبدالرحمن بن عوف ورته وی بالکل صحیح رای دی دا، خو ډیر سخت سړی دی، نور خو ډیر د صفاتو ډک دی، خو سختی پکې ډیره ده، اسنه مسلمانان تنگ نه کی پازاب نه کی. او ورته وی اے عبدالرحمن دا زنرموما ابو بکر زنرمو زمانه مخکې نبی له سلام اغه نرمو. نو عمر د مجبورۍ نه سختی کوله چې نرمي ډیره شي بیا هم کار خرابېږي. نو عمر سختۍ ته لاس واچو، خو چې د په سر دا بوج راشي ته به د نرمي ووینې، دی به بالکل نرم شي. طلحه رضی الله عنه ول راغی ابو بکر هته ابو بکر د مرګ اخیری سلګو کې او ته په مسلمانانو باندې د ټولو نه سخت انسان مشرکه ته به خدای ته څنګه مخامخ کې. ابو بکر رضی الله عنه ته په جواب کې وای ما خپل کوشش کې بالکل د اخلاص نه او د مسلمانانو د خېګړې نه د اغي د محبت نه کار غشت دي او د الله په حضور کې مې دا فیصله کړې ده چې زه به د صحیح نه صحیح کس تاسو باندې مشرکوم او زما چې په عمر کوم ګومان دی کو اق شانو شو تاسو ته په پته ولګي او زه به د الله په مخامخ هم خلاص شم او کو عمر د لارې نه اوخوي ده نو بیا د عمر پېښ او د عمر رب پېښ. دا خبر یې وکړي او طلحه رضی الله عنه واپس ک. بیا مسلمانانو ولید چې عمر رضی الله عنه څنګه دردمندانه طریقې سره بادشاہت وکړي، مثال نه ملاوي. د بچی د یو کس ولید طلحه رضی الله عنه زما یو ورځ شک شو همدغه طلحه چې اول کې ویلو چې عمر سخت دی، وی زما یو ورځ شخص چې دلته د کور کې زنانه اوسي روزانه سار کې د عمر په شان کس راځي، خو بیا مې چې دومره تور سار باندې د عمر رضی الله عنه کار سره چې دلته راځي. یو ورځ ورته پټ شو وچو مې قتل ضعیفه پستر ګړنده زنانه ده. عمر رضی الله عنه براغ کور به ول جارو کو منګي به ورته ډکل الله مړته خلیفہ دا وخت او وی کو چرته د فرات په غاړه باندې د تند د لاس سپې مړ شنو بم عمر د الله په دربار کې جواب دی چې ستا خلافت او د سارو د ابو غم ولې نو کړ انسانان خلا پرېږد. نن څومره انسانان مریده تند نه څومره مریده لګینا څومره خودکشي کی مشتانه بدا ته پوسم کیږي عمره چې تا نه د سپې څنګه د تند نه مړ شو. داسې ذمہواری وی یو خزه ته بچو جړل کټوي اخیوا وی دی راغی یو ته و چې د کټوي کې د سبا اند کړی دي او د رشاده گشت کو حضرت اسلم رضی الله عنه سره د گشت کو دو په دو گشت کو یو غلام یو امیر المؤمنین گشت ورته وی داسې دی کټوي کې وی دا اسم نصر وبودي نو وی دې ته خطا اور راغولې دي وی دا مې دا بچی د لوګي د لاس خوب نو ورزي وی ما په دې تمکل تر شپې نا وخت ټیمو وی ما په دې تمکل چې دی صد الله په خومه او در کوم تاسو لک سر لګوي نو کې دې شي دی په دې چل باندې ودشي. نو عمر رضی الله عنه ورته رانږدې شو افسوس ورته کو قصه د لنډوم وخت کم دی. عمر رضی الله عنه ته خزوي وی سبب د الله په دربار کې زما او د امیر المؤمنین اصحابي بزب الله ته ویم چې امیر المؤمنین زموږ د حال تاسو نو او ته وی الله دې پتا رحم کی دومره لری پرته د کلینه بار پرته خیمه کې پرته استان امیر المؤمنین څخه خبر خیر ځان سره خپل غلام کراغه بیت المال نه بوجه ډک کړه غلام ته وی را پښه کا او ته امیر المؤمنین وی دا خو بالکل د ادب خلاف ده دا خو انتهایی تاسو به قټه به د بيده وی را پښه کا زده ته قیامت کې منظمه بوجته اوچته سه هغه مجبور شو ور پښه کړه وی ما د عمر خو ته قتل چې تختیدی را تختیدی او بیا مغه بوجه اقزه پور په خپل ملا باندې یو لماله یو لمحې لمرا نکړه کوزه کړه کټوي کې په خپل شیرار سو واچول واپس دوباره اور مرشي او دوباره بلو بیما ته هغه منظر اوسم روان دي چې د عمر پوکي وي او هغه لوګي د ګیره کې وزیر امیر المؤمنین پوکي وي خزل او دغه بچول حلوا تیارای او بیا چې ارسنه فارغ شو بیما ته جی زونه دی وړو خو روټه مخوړه ارسندې مولا تیار کړل شپم د نو وینا کنه دا ما په جړالې دي چې ترسو مې په خندانی لیدي نه پاس ما په جړا لیدي دي ترسو مې په خندانې لیدي نه پاس دا څه بادشاہ دی خو لیکن ګورا د قیمتي سړی مرګم قیمتي شهادت د مؤمن د پاره عار نه دی نه شکست دی وی د چا د پاره به مرګ د مؤمن د پاره تحفه ده. نو هغه شان عمر رضی الله عنه سره شو دا هغه شروع داسې شو مغیره رحمت رضی الله عنه د کوفی گورنرو
هغه سره ابو لولو فیروز الدیلمی یو مجوسی غلامو ډیر زیات تکړو هر ګور ورته نقاشي غل ورتلا لواری غل ورتلا پنګاری غل ورتلا هغه عمر رضی الله عنه زهری رحمت الله علیه فرمایي چې عمر رضی الله عنه پابندی لګولې و چې مدینه منوره ته بغیر مسلم بالغ بالکل نارادن نکي نو مغیر رضی الله عنه خط لیکو چې د سره ډېر کمالات تی خیر د اجازه ورک مدینه مسلمانانو ته به ډېر فائدہ ورس هغه چې اجازه ورک هغه راغی مسلمانانو خو په ډېر کار روانو خود عمر رضی الله عنه ته یو شکایت راوړو دی غلام ابو لولو فیروز الدیلمی چې حضرت زما آقا په ما باندې ډیر زیات ټیک څخه ډیر زیاته کوي زمانه غواړي دروازې حساب سره وي سو وي 2 درهمه وی روزګار د سدي چې دوه خپل روزګار وي عمر رضی الله عنه ته دا خو بالکل صحیح ده ته دومره کمالي سړی 2 درهمه تا تسدي تله پاغي غوسه وراله خدا خو صرف کتابونه لیکل دا غوسه وراله حالانکه دای کې مینس کې قصه بل ده چې هغه باندې ډیر خلک اگاشي ویني دي صرف شکی شوی دي ځکه چې د کله عمر رضی الله عنه شهید کړي د فوري ځان شهید کو نو هغه نتایج د مسلمانان اون رسیدل بیا د عثمان رضی الله عنه د خلافت وخت کې یو کس صرف لږ خبره وکړه خبره نه د بن معلومه ده چې ابو لولو فیروز د سله سټشتا د عمر رضی الله عنه زوی عبیده یا عبید الرحمن یا عبید الله اره لګي شو غسړی په سرو ومړې چې مړې عثمان رضی الله عنه هاي افسوس دا دی ولی وجه دی چې جام دی موږ بس معلومات غشتې وي سز د رو به معلوم کړی وي چې دا رو د کم ځای نه دی دا غلا به معلومه کړی و چالو به د کم ځای نه شروع دی د اق گیم حساب یا عثمان رضی الله عنه شو او پای کې هغه شهید شو خیر خو هغه راز دغه وخت کې پوره ښکارا نه شو چې دا څه خبره و خو کتابونو صرف دومره لیکلي ده چې بس دوه ته دوی چې یاره دا صحیح انصاف د سره کوي او دې په غوسه شو بیا ورته عمر رضی الله عنه یو ورځ وای چې ته ډېر ماهر ای مال مزیدار شان جرنده جوړه کا وی دی وته چې دا جرنده به جوړه کوم درله چې په عالم ګډ ګډ ته دا خبر ورس عمر رضی الله عنه فوري کسانو ته وای د مال د مرګ دم کی راکړه خو ما سره ثبوت څه دغه شته نه ځکه د سویل نشه خو پرې خود لاړ رخصت کعب رحمت الله علیه عمر رضی الله عنه ته وای چې ما په کتابونو کې لیدلې دي چې ته به شهید کېږي تبه عمر رضی الله عنه په جواب کې وای څنګه به شهید کېږم د مسلمانانو په خار کې د مسلمانانو په دارالخلافه کې د مسلمانانو په مینځ کې مسلمانان خو زما وخت مزارولو ته نه پرید او ته جی بس مونږ دا تورات کې دا راغلي دي استبارک دا قران خاص نه وای ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل د نبی د صحابه ذکر هم په تورات او په انجیل کې صرف د نبی ذکر نه خیر بیا یو ځل د جمعې خطبه ورکوله خطبه کې وای ما خوب لیدې دي چې یو مرغه دی په ما ټونګې چلے او داغه تعبیر دا دی چې زما مرګ به د شهادت یورانیز دی د شهادت مرګ دورانیز دی عمر رضی الله عنه یو ځل حذیفه رضی الله عنه ته حذیفه تما ترا پتنو بارکی وایا کنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورته وای امیر المؤمنین ته پاغې سکے ستو داغه ترمنځ یو غټه دروازه ده ته بچي عمر رضی الله عنه پیښو چې زما په جون بدا فتنې نه ورته وی دا دروازه به ماتی کې کوکلاوی کې با عمر رضی الله عنه تاسو دومره فهم وی دا دروازه به ماتی کې کولاوی کې با هغه ورته امیر المؤمنین خپانه شي دا دروازه به ماتی کې عمر رضی الله عنه مرګ دوی پیښ وې دیم راته وی چې مرګ د شهادت بیا حج لاړ جسم کمزور شوی هغه طاقت چې کم جسم کې اگر ورو په خطر روان شو دی په دې یره کې شو چې زما د کمزورۍ د لاس اسنه د مسلمانانو حقوق ضایع نشي نو په حج کې رب ته سوال کوي ربا نه مې اډوکو کې هغه طاقت پاتې شو نه مې جسم کې هغه زور پاتې شو د مسلمانانو کار خدمت ته راته ولا کړی دی په دې کې رانه سستی را نشي خدا د چې ته خپل ځان ته وغواړي او بیا د کلمات وي اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وفي بلد حبيبك یا الله مال مرګ د شهادت راکې او د خپل حبيب په خار کې راکې حضرت افسر رضی الله عنه د بابا جان د دعا چې ته غواړي چې په مدینه کې د تعالی د شهادت مرګ راشي او په مدینه کې خو چې ته نو مدینه خدای الله ته خو د کور نه د مدینه خو ستا خپل کلی دی د الله لار خو هغه ته وی چې سړی اوزي د کلی کورا ورته وی حفصه ما د الله نه غوښتې دي کوله دغه کار دی غوښتل زما کارو
د ساري منز لروت منز حدیث کې دي چې څوک منز لروت د الله په لار کې دی او د سیو کو د کور نه پاکي او کړه د الله لار کې شمار دی د یو قدم باندې یو درجه بلنديږي یو ګناه معاف کیږي دا ټول یو نیکی ورته ملاويږي اوس د الله لار کې شو د ساري منزل راغی جمع ته مخ کې شو ابو لولو فیروز چې در دمکی ور کړو یو خنجر جوړ کړو سلوي خرز به بټه کې به ګرمو او بیا به زخرو ور کول چې لګم دی ولګي چې جم دی پاتې نشي ولې چې عمر د روب څه بل شام روب تسار پتیار کې د بجلی داسې نظام خوونه دی ورته میراب شاته پټ شوی دی او عمر رضی الله عنه راغی جمع ته ودرید چې څنګه جمع ته ودرید یو روایت کې راځي اکثر به سوره یوسف او چې څنګه دې ځای تر ورسته و بيزت عیناه من الحزن فهو كظيم او دې پک دموارو چې واره وکړو نو د لګاتار داسې شپږ واره کړی دي د پته وا چې اوس سکندونو کې موږ مسلمانان شری د خوراک خو چې څنګه مسلمانان د پسرال راګیرو وي دغه جمدې ځان نو ورکاو نو د قټین د دیار لس مسلمانان په خنجر والدي او زهريله خنجرو او په کې پاغسات شهیدان شوي دي او صحابه پاغسات شهیدان شو هغه زهريله خنجر باندې ځان وو ځان په ځای مردار دا عمر رضی الله عنه د مخکې مړ شو مردار شو عمر رضی الله عنه کور ترا واستل شروع چت کړ شو عبدالرحمن ابن عوف باقی ګوره د موږ داس اهتمام او چې صحابه موږ پرې نه خود امیر المؤمنین شهید کیږي جمع عبدالرحمن بن عوف جمع د مخ کې شو مونږه برابر ک دی راغه کور ته یو روایت کې راځي اول ته پوسې ویداو کو چې ما مونږ پورا کړی دی کو نه چا ورته وی چې نن دی پورا کړی وی چورې غابل مونږ پورا کوم هغه وار سره به هوښ شوی یو روایت کې راځي چې دا ته پوسې مکو چې زما قاتل سوک ته چا ورته وی چې هغه مجوسی غلام دی وی چې یا الله ستا شکر دی چې مسلمان لاس زما په وینا ککړ نشو زما د لاس زما مسلمان رور ګناهګار نشو هغه سخته کې وي او بیا حکیمان ولا رو غختلی شو یو حکیم ولا نبیز د کجور وبو او په دی ولا ورقل هغه د مېدی کې د زخم په لار واپس وروتل او بدل او هغه چې اوس دین شي سمې دي د جون مشکله ده په عمر رضی الله عنه به اکثر به هوشي و چې هوش کې براغي یو आवाज به کو الصلاه الصلاه چا چې ودم وی منز د هغه کس اسلام کې اسی څه نشتا کم چې منز نه کوي اخیری وخت او د نبی له سلام اخیری الفاظ دو چې د منځ خیال ساته او خپل ما تحت سره نرمي کوي او د عمر رضی الله عنه دا الفاظ بو به حضرت خپل زوی د وی چې لاړ شه د عائشه رضی الله عنها اجازه والا چې زستا حجره کې دفن کېدل غواړم خوسته اجازتي عائشه رضی الله عنها وی چې دا زه خو ما ځان لپریخو چې خاون مې د پلار مې د زبو سره خخیګم خود عمر نه افضل کس ما سره ما د سګنخ کاری د عمر نه زما د خواهش قربان دی ما د خپل زی عمر ته بخلید او بیا زوی ته وی چې مر نه پس به بیا د عائشه د اجرې په دروازه به مې کېدی او بیا ورته دا نه چې امیر المؤمنین وی نوم به ورته عمر وی چې د مر نه پس کو بیا اجازه ملو شو بیا به ما د ابوبکر په خوا کې خخ رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی خلقنا من طین واحد من ټول د یو منګه درې وانه ابو بکر نبی رسول الله په خپل او عمر وی من درې وانه د یوې خټه نه پیدا یو ځای به دفن کیږي هغه پیشنګوی الله رشا کړه دا سه نبی رسول الله خخته مبارک دا سه تلک شان خطه د نبی رسول الله سینې ته د غیګه ته د ابو بکر رضی الله عنه سر روسته دي به د ابو بکر غیګه ته د عمر سر روسته دي دا سه طریقې سره درې وانه خخ کړي وی من بدرې واړه یو خور نه پیدا یو ځای بخکی خخیګو یو ځای برا پاسیګو یو ځای بخخیګو او یو ځای برا پاسی نورونو دغه د عمر رضی الله عنه واقعا باقی پات شو دا چې دومره طاقت به وجود د مسلمانان شهید کېدل دي کې دوه سبق یو خدای چې اسلام بغیر د مشقت او مهنت نزینه دویم دا چې د عظیم انسان مرګم عظیمی د نرسانو په لاس کې چې مړ شي دا هم سمرګي د دې هم څه اجري نو دا د اسلام د پاره لاړ شي د موږ په حالت کې ګوره د عمر رضی الله عنه د شهادت گواهی به د سرور کائنات سید الکونین والثقلین منبر ور کوي محراب به ور کوي هغه محراب به گواہی کوي د نبی له سلام مصلی به گواہی کوي چې دا دلته شهید شو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان